د پیج ډیرو درنو خوږو ملګرو، السلام علیکم. څنګه یې؟ امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ یې. ملګرو، څه د ذاتي مصروفیاتو له وجې په پیج باندې خلې ځلې لږې کمې شوي دي، نو د هغې به ټول ملګري بخښنه کوئ. دا ویډیو د فرمایشي ویډیوګانو سلسله ده، نو راځئ ملګرو چې د ښکلي کلي دوبیان یو وړوکی شان چکر ولګو. د بلړ او شګی په سنگم آباد کلی دوبیان چې پخوانی نوم یې دوآبا و. دا کلی د قیام پاکستان نه هم ډیر مخکې آباد دی. د دې ځای خلک ډیر پښتانه، میلمه دوست، په خپل کام کلتور مین خلک دي. د دوبیان کلی خاوره چې څنګه زرخیزه ده، هم دغه شان یې خلک د ډېر ښکلي سوچ فکر خاوندان دي. د تعلیم او تعلم سره خصوصي مینه او محبت لري. فکر لري چې دنیا سره به مقابله په تعلیم او هنر سره کوو. موږ دوبیان کلي ته د محمد علي په فرمایش راغلو. محمد علي د خورو چوک اوسیدونکی دی. یو مینناک او خوندور بنی آدم دی. په دوبی کې ژوند کوي. الله تعالی دې سره د ټولو مسافرو ښاد آباد لري. آمین. مینوالو، دوبیان کلی الحمدلله خپل یونین کونسل او 2 عدده ویلج کونسل لري. خپل ذاتی اسپتال هم لري. 1 عدد های سکول د جینکو دپاره او 1 عدد های سیکنډري سکول د هلکانو دپاره لري. په موجوده نسل کې شرع خواندګي تقریبا 80% ته. د ملګرو سره ملاقات وشو. په ناپېژنګلو کې زمونږ ډېر قدر او عزت وکړو، نو الله تعالی دې د دې قدر او عزت وکړي. ملګرو، راځئ چې اوس د دوبیان کلي په مشهورو محلو لږ نظر واچو. محله میاگان، محله بایگان، اخون زادگان، اخون خیل او محله گجران د دې سیمې مشهورې محلې دي. تمام د محلو باشندگان با هم په اتفاق، اتحاد او ورورولۍ یو بل سره خپل ژوند کوي. الله تعالی دې ټول په خپلو خپلو بچو خوشحاله او آباد لري. آمین. د دوبیانو کلي آبادي به اندازتاً د 20,000 نه تر 25,000 نفوس باندې مشتملي. مینوالو، زمونږ د دې ویډیوګانو مقصد هم مینه، محبت او ورورولي ده. د مسافر ورونو خوشحالي ده. ویډیو هم که خوښه شوه نو وړاندې یې شیر کړئ او په کمنټس کې خپله رایه هم پیش کړئ. ستاسو رایه زموږ دپاره ډېره اهم او د رهنمایۍ ذریعه وي. راځئ ملګرو چې اوس د دې سیمې په مشهورو شخصیاتو هم لږ نظر واچو. زموږ نه که د معلوماتو د کمي له وجې د چا نوم پاتې شوي، نو ډیره بخښنه به راته کوئ.
مولانا احسان صاحب، مرحوم حاجی عبدالودود تانوی، مرحوم حاجی عبدالجلیل صاحب، مرحوم حاجی فاروق شاه باچا، مرحوم ریاض ناظم صاحب، مرحوم محبوب عالم بائی، پروفیسر شکیل، ابراهیم شاه باچا، صفی الله بائی، او زما قابل قدر او محترم استاد ظاهر شاه استاد، مرحوم نابات استاد، مرحوم زید خان، مرحوم حاجی امان الله کاکا، میجر مختیار عالم، میجر مغیث سلطان، میاں اسماعیل شاه او نگار خان. الله تعالی دې مرحومینو له په جنت الفردوس کې اعلی ترین مقامات ورکي او جمدوله دې الله تعالی په عمرونو کې برکات کی. نورم ګڼ شمیر مشهور شخصیات شته چې د خپل کام کلی او ولس د خدمت دپاره همه وخت تیار او تابعدار وي. په دوبیان کلي کې زمونږ سفر جاری دی. دا د الکانو سکول دی. دا د خورو چوک په ډېر ښکلی لوکیشن کې دا چوک پروت دی. د روډ یو غاړې ته ښکلی نیر، دا ځای کې د دوبیان کلي هسپتال هم دی. زمونږ د خپل منزل طرف ته د محمد علي بی د دیرې په لور سفر جاری دی. د دې ځای زمونږ د پیج ملګري به دا ایریا ګانې پیژني. ښایسته سیمه ده، ښایسته خلک دی، مینهناک خلک دی. دا موږ د محمد علي بی د دیرې ته راورسېدو. ډېر مینهناک قدردان خلک دی. زمونږ یې ډېر قدر وکړو. الله تعالی دې د دې قدر او عزت وکړي. دوبیان کې د چکر لا جاری دی. مسافر ورونو ته به د دوبیان ګریډ هم لږ وښیو. د روډ نه اخوا دی، خو بیا هم موږ خپل کوشش کړی دی چې مسافر ورونه ترې خوند رنګ واخلي. روډ په ډېر ښایسته سیمه کې پروت دی. د روډ نه یو غاړې ته ښکلې آبادي او بلې غاړې ته نیر. نو راځئ ملګرو چې چکر ولګو. دا د دوبیان کلي ګریډ، دا دروازه. چکر جاری دی. د سپورټ حوالې سره هم د دوبیان کلي ډېر قابل سپوت پیدا کړي دي. نهاد استاد، شاه جلیل استاد، محمد زاید خان، محمد یاسین خان او جانزیب خان چې په نړۍ کې د دوبیان کلي نوم روښانه کړی. د کیل کود سرګرمۍ په معاشره ډېر ښه او مثبت اثر لري. معاشره ورسره جمدی او ګړندی وي. که د چا نوم د معلوماتو د کمي د وجې پاتې شوي نو بخښنه غواړو. د دې ښایسته سیمې باشندگان د شعر و شاعرۍ سره هم خصوصي مینه لري. تاجبر ملنګ او مرحوم سید رحمان تابعدار د دې خاورې سره تعلق لرونکي شاعران او د الفاظو هنرمندان دي. په آخر کې زه د محمد علي بی ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له د دوبیان کلي د چکر د لګولو دعوت راکړ. دا د دوبیان کلي جنازګاه. د ټول دوبیانوالو هم ډېره شکریه چې په ناپېژنګلو کې زموږ ډېر قدر او عزت وکړو. الله تعالی دې د دې قدر او عزت وکړي. د خپلو ځانونو ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله تعالی په امان.